یو خبر وضاحت زکوما اکثر خلک دا خبره کوي ویرا وای دا ډاکی چې کیږي کنه او دا شوکی کیږي دا ډاکی چې کیږي شوکی کیږي روز سړی په خپل مال باندې ناسي او خپل حلال رزق بغټي او دلته به کوم دی یو مشروط راشي او مخ به پټ کړي آسان کار دی او روه تمانچه به سری والا کسه سری به وباس جو چې بیا ته تاسو کې چې علاقه وایي جو ځینې پکې داسې ماشاءالله زمونږ ډېر هغه روشن دماغ خلک پکې راپاسي هغه وایي نه نه و چې دا حالات ولې بنا کوي نه دا غلطه خبره ده ګوري څه حالات دي مهنګای ده وی دي کنه زه تاسو ته تاسو کوم زه مثال په تور باندې په سکول کې نوکر یم ٹھیک شو ما ته تنخواه ملاویږي الته زه په یو دکان کې نوکر یم ما ته تنخواه ملاویږي د مهنګای په حساب سره چې کله مهنګای راځي نو تنخواګانی نه سیوا کیږي بھائی په کومه اداره کې نه دي سیوا شوی په هر ځای کې سیوا کیږي ها دا رکشو والے دي ګنده رکشې چلای نو ولې د دوه دا پیسې سیوا نشوي صدر سے دا پیسې سیوا شي کنه په هر ځای کې چې پیسې سیوا کیږي یو دکاندار وایي یار یو څه ماته مهنګا میلاویږي نو لته ارزان خرڅېږي الکه تا ته یو څه مثلا په 300 میلاو شو نو لته په 100 خرڅې ولې په 280 ورګي خو ته خو به خپل مارجن ساتي کنه دا څنګه وای نو بھائی کم خلک چې د ځان له حلاله مزدوري کوي نو دو هم داسې نه ده چې دو بس د ځان سره جدي پښتي چې کم دی دا پیسې راوړي دی په دکان کې خو دي نه نه تاسو دا خلک وګورئ نور لري ځای دی بټخیل دا بازار وګورئ چې کم سړی هم لګیا دی خپل مهنت لګیا دی وره که یو سړی لګیا دی هغه مثلا د کریاني دکان کړی دی تاسو دا غلط غونډه کې بیک گراوند ولټوي لک شاته لاړ شي هغه مزدوري کړی دی ځان استړی کړی دی یا به د چا مزدوري کړي دلته دکاندار ز اکثر نه ما چې بکله لیدو په بټخیل کې غټ دکاندار دا سره بیکار کو ډېر مودې د خلکو خبري اورېدلې دي خپل مهنت مزدوري کړي د غربت نه اوچت شوی دی الله ولا دغه مقام ورکړي او ته په تیار باندې را لې روي ټیک ټاک دی کتلې دی یا چې د فلم کتلې او غس په سړي باندې وراله الکه سره سری وباس دا غلطه خبره ده بیا داسې انجامي چې هغه کراچۍ کې چې کوم دی هغه پایو دکان باندې ورغلي دي جو دا هغه ځکه نو تا کسان تیار نه سو جو دزړه جو په سر سره وشته په غزي سملولې نو بای دا غوړي غلط عذر دی که سړی دا وای چې یاره مهنګای ده او زه خپل بچو لري رزق د کم ځای نه لټوم کم ځای نه به راوړم نو ولې ته د بل نه لې نه هغه د خپل حصے رزق راوړي ته د خپل حصے رزق راوړي دا غلط سوچ دی غلط خیال دی که سړی دا وای چې زه په حرام بسې زما او په دې کې زما قصور نشتی 100% ګناهګار او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چا یو انسان بے گناہ قتل کو گویا دا سیدھے ټول انسانیت قتل کو او چا یو انسان بچ کو دا سیدھے ټول انسانیت بچ کو لہذا دا غلط سوچ دے کدا چا ذہن هم دے طرف ته دلی توبو باسو فورا الله رب العزت مخ ته توبو باسو زکا چې دا قاعده او کلیه دا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه د هیڅ یو انسان مال په بل باندې حلال نه دی جایز ولا نه دی ترسو پوری چې داغه د خوشحالي نه لہذا بل چا مال نشي اغسته مهنت وکا همت وکا او تداسي عزم او اراده وکا زما مهنت کوم کوشش وکوم په خپل الله سبحانه ګټم او زمریشا په خپل مخره او په نور باندې مخره